دینه مولا جلال غرض داو مخکې په نزاع ذکر کړ چې فریقینو کې نزاع ده هر یو باندې اعتراض راغی دا خو مخکې ذکر شو هر یو مورد د اعتراض شد اوس دا توجیه کوي د مناقشه سره چې دا معنا والا چې د چیراتو طریق ده چې دا د سنت وایي دا معنا کی ده ایو سره دا مناقشه کولای شي مناقشه من اعتراض کولای شي چې لکه هدایت چیراتو طریق باندې دا کی ده اکه معتزله وایي چې نه کله تهدی من احبابته دې کې خو راتو طریق نه جوړيږي چې نه کله تهدی تیراتو طریق نشه کولای انبیاء علیهم السلام خو راغلي راتو طریق پر دي دا وای نه دا صحیح ده چې تیراتو طریق نشه کولای خو راتو طریق دوه مطلب دي یو راتو طریق ظاهرا ده ایو راتو طریق حقیقتا ده ظاهر خود تانا صادر ده ځکه ته بیان کینو ایراتو طریق ظاهر تانا صادر ده خو واقع کې ته فاعل نه ځکه انک لا تتمکن من ایرات طریق ته قادر په ایراتو طریق نه به لکه قران عظیم شان کې راځي وما رمیت اذ رمیت رمی خو ظاهرا تانا ده ځکه تعالی سونه مبارک کیو خاورې دی وګړول کفار ته نو ظاهرا خو رمیتانه ده خو حقیقت کې رمیتانه نه ده حقیقت کې دا دی الله فعل ده لا تمقدور نه ده لا تتمکن حقیقی فعل تا نه ده حقیقی فعل خو پس چې ته په قادر وکړ فعل دې ته وایي چې فاعل په قادری چې ته په قادر به تا فعل په تو نه په قادر لہذا عمر رمیتا دا رمی حقیقتا تا نه لکړي ځکه تا قدرت کې نه ده ایز رمیت چې ظاهرا رمی خطا وکړه ځکه نسبت ته رمی تا ته ده مظهر ته تا نه ظهور وشو نو ظاهر رمی تا ده واقع کې تفاعل نه وما رمیتا تا رمی نه لکړي فعل واقع ته نه فاعل فاعل الله پاک تا ځکه تا قدرت کې نه ده بیا ته څنګه فاعل دلته داسې ده چې نه کله چې داسې به مونږ وایو چې راتو طریق حقیقت ته لکه اشاعره وایي په دوه باندې به اعتراض او معتزله او طرف نه چې لکه ان کله تهدی من احبابته دلته وې ده به خو دایراتو طریقې به خو دا معنی چې تیراتو طریق نشي کولای من احبابته تا دا معنی غلطه ده ځکه انبیاء علیهم السلام خو راغلي راتو طریق پر دي دا وایو کنده معنی ده چې تیراتو طریق نشي کولای دا معنی نه ده غلطه دا صحیح ده ځکه تم مظهر یې ظاهر کې دا هدایت خو تعالی خپل مبارک ظاهريږي ظاهر کې مظهر یې خو فاعل حقيقي نه ځکه فاعل حقيقي خو دې ته وایي چې په قادری په فعل کنه اته نه په قادر ان کلا تتمکن ته قادر نه په هدایت باندې منه حببته تا ځکه قدرت خو ډېر کیسه غواړي قدرت خو خالقیت غواړي فیضان الوجود غواړي او دا ته نشي کولای نو زمانه صحیح شو چې نه کلا تهدی منه حببته تیراتو طریق نشي کولای چې دا تافیل حقیقتا دا ته نشي کولای اگر که مظهر ته ذکر ویلا ولل مناقشه مناقشی اعتراض پارا فی امتناع حملی متریز خدا ویلا چې ہدایت حمله ول پیراتو طریق دا ممتنع دي چیرته فلا تهدی من احببت کې امتناع الحمل متریز ویلو چې حمل دی ہدایت په ان کلا تهدی کې په ایراتو طریق باندې ممتنع ده ځکه انبیا خو راغلي ایراتو طریق پر دي دوی مناقشه کوي شي په امتناع الحمل کې او دا ویل شي چې حمل نه ده ممتنع لا تهدی معنا نفي دیراتو طریق دا ټیک ده چې تیراتو طریق نشه کولای معنا حببته حقیقتا چې حقیقی راتو طریق چې ته فاعل حقیقت کې ادي تا مقدورات نه دا څنګه ده اگر که ظاهر کې تا نه صادق ته مظهره
نه دا ونه ولل مناقشه مناقش چې مناقشه کوي مناقشه اعتراض ته وایي فی امتناع حملی په دې خبره کې چې خصم وایي چې حملول دی هدایت پیرات طریق باندې ممتنع ده نو مناقش مناقشه کوي شي په امتناع الحمل کې او دا ته ویل شي چې حمل دی هدایت په لا تهدی کې پیرات طریق ممتنع نه ده دا ټیک ده مناقش پر په امتناع د حمل دی هدایت کې علی هذا المنا پیرات طریق باندې مناقش پر است مجالن گنجائش ستا فتامل سوچ وکړه چې د مناقش پر دا گنجائش ستا چې دا ته وایي چې راتو طریق نه فی ټیک ده څنګه فی الواقع ټیک ده اگر که مظهر نبی مبارک ده نو دا ترجیح ورکړه معنی اولی لغوی تا چې راتو طریق معنی بالکل صحیح ده دا لغوی معنی ده په آیت کریمه کې ان کلا تهدی کې چونکه اعتراض کوي چې بیا خدل ته راتو طریق معنی نه صحیح کیږي مونږ وایي صحیح کیږي خلاص بیا ورسته مصنف دا خو یو توجیه شو اصل خو فریقانو کې اختلاف وو هر فریق باندې اعتراض وو اوس چې هر یو باندې اعتراض شو نو هر یو نتیجه دا وتره چې دی ولا داوا هم نه ده صحیح چې دا وایي چې ما ولا معنا کې کیدا بل ولا مجازي ده دا نه ده ټیک ځکه چې یو وایي چې ما ولا معنا کې کیدا په غي اعتراض وو پرون تیر چې بل وایي ما ولا معنا کې کیدا باندې اعتراض وو لہذا دا خبره کول چې هر یو دا ولري چې ما ولا معنا کې کیدا بل ولا مجازي ده نه ده ټیک بلکې لفظ مشترک ده دا لفظ دی ذات مشترک ده کوم مشترک ده مشترک لفظي ده مشترک لفظي ده ته وایي چې ډیرو مانو پر مستقل وځي ا مشترک معنی دی ته وایي چې وی معنا کلی پر وځي خدا کلی به متعدد الافراد افراد دي نو معنا خو وایي ا مشترک لفظي ده چې معنی موضوع له ډیری هر یو پر مستقل وځي لہذا موږ دا خبره کو چې دا لفظ دی ذات مشترک لفظي ده هر یو پر وځه ده ایصال پر وځه ده ایرات الطریق پر وځه ده ا قانون په مشترک لفظي کې دا ده چې په بعض اوقاتو کې و معنا مرادي کرینه لوجه بل نه مراد په بعض اوقاتو کې بل مرادي اول نه مراد په بعض اوقاتو کې بل مرادي بل نه مراد کرینه لوجه دلته هم داسې ده چې ذات مشترک لفظي ده هر معنی پر مستقل وځه ده او کله معنا به ایصال ده چې دا مفعول ثانی ته به ذات متعدی کله معنا ایرات الطریق ته کله مفعول ثانی ته په الا لام سره متعدی بس خلاص وقال المصنف وايي علامه تفتزانی په خجر کشاف کې ما هغه بیان کې حاصل چې اصل ده ان دا باندې چې زدا به عبارتي هونه نقل کوم په مقصد ته وای ان تتعدى بنفسها چې دا به ذات متعدی کې دوه مفعول ته لکه اهدنا الصراط المستقيم په الا لام سره لکه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یا یهدی للتی هی اقوم ای یهدی الناس دا مفعول اول للتی مفعول ثانی واسطه لام سره متعدی ده او معنا علی الاول معنا دی ذات بنا په اول ایصال للمطلوب ده اهدنا الصراط المستقیم یا الله مون ورسه مقصد ته ولا الثاني والثالث اراده الطريق ففهم ففهم کې اشاره ده تحقیق المقام ته چې هغه تحقیق ته په محاکمه کې چې محاکمه کې ته تحقیق وکړه تحقیق دا ده چې محاکمه دې ته وایي چې لا تقدیرین دواړه معنا صحیح الا تقدیرین دواړه معنی غلطي الا تقدیرین یو صحیح بل غلط الا تقدیرین بل صحیح بل غلط دلته هم دا څه کدا سره الټا کې بیا دواړه معنی غلطه مثلا ته وای چې دې ایصال ته وای چې په واسطه الالم سره متعدی ایرات الطریق ته وای چې بذات متعدی بیا دواړه غلطه اکدا څه وای چې ایصال معنی دا چې بذات متعدی ایرات الطریق معنی دا چې الالم سره متعدی بیا دواړه ټیک اکه یو وای چې نه ایصال معنی دا
کبي ذات متعدیه او کنا بالواسطه دا سی وای ادوم وای چې نه ایرات الطریق معنی ده چې الا لام سره متعدی به دوم ټیک ته اول غلط ته اکه یو وای چې نه ایرات الطریق معنی ده مطلقاً کای لا لام سره یو کني ادا بل وای چې سال معنی ده چې بذات متعدی به دا اول صحیح ده بل غلط قول سوا طریق دا مفعول به دا مفعول ثانی ده لپاره ده هدانا سوا الطریق الله مونږ ته هدایت کړه ده د سیده لارې او دغه د سوال کوي ادوه تفسیر کوي سوال دا ده چې لکه سوا خو مضاف ته مصدر ده طریق مضاف الیه ده دا مفعول ثانی ده هدانا ده نو سوا طریق دا خو متعلق کی هدایت نه ګرځي ځکه سوا خو معنا مصدری انتزاعی ده انتزاعیات پر وجود په خارج کړي نو دا متعلق کی هدایت څنګه ګرځي برابر والا کم ده سوا خو معنا برابر والا ده نو برابر والا خو معنا انتزاعی ده نه انتزاعیات پر خارج کې وجود نه بیا انتزاع خو یې په ذهن کې نو دا څنګه متعلق کی هدایت کړي چې هدانا سوا طریق الله مونږ ته هدایت سیده لارې کړی ده دا سوال دا جواب هم کوي ادوه تفسیره کوي الترکیب صحت ته اشاره کوي ځکه ظاهر کې ترکیب نه صحیح کېږي څنګه نه صحیح کېږي ځکه سوا مضاف طریق مضاف الیه دا اضافت صفت موصوف ته ده نو اصل کې دا الطریق السوا صفت محمول په موصوف عدل تحمل نه دټي ځکه طریق خو ذات معنی انتزاعی خو نه ده لار کنه لار خو انتزاعی نه چې یو شی انتزاعی نه یا ته ذات وای دا نه چې ذات جوهر ته وای نه چې انتزاعی نه بس ذات ته سوا خو انتزاعی ده ځکه سوا خو مصدر ده انتزاعی معنی ده نو لازم څه حمل دي صرف او په ذات والتالي باطلون دا ترکیب صحت ته د اشاره کوي دا جواب کوي جواب کې چوي چو دا اضافت صفت موصوف ته ده ادا ټیک ته صفت محمول په موصوف اسوا خو نه حملېږي په طریق ځکه طریق خو ذات ته غیر انتزاعی ده اسوا خو معنا مصدری انتزاعی ده نو لازم څه حمل دی معنا انتزاعی په غیر انتزاعی حمل دی وصف په ذات را نو دا جواب کوي چې نه دا سوا په معنا دی مستوی سره ده مصدر مبني للفاعل ده سواء الطريق المستوي مراد سوا الطريق نه طریق مستوی ده نو ټیک ته سوا صفت ته طریق موصوف ته اضافت صفت موصوف ته ده او اصل کې ده الطريق السوا صفت محمول په موصوف سوا نه حملېږي په طریق ځکه سوا معنا انتزاعی ده مصدر ده طریق خو ذات ده دا وایي سوا په معنی مستوی سره ده مجاز فی المجاز ده یعنی سوا په معنا دی استوا بیا استوا په معنا دی مستوی اول به سوا په معنا دی استوا واخلې مصدر بیا به استوا په معنا دی مستوی واخلې انو ټیک ته اضافت صفات موصوف ده الطريق المستوي دا ترکیب شو او جواب یې وکړ سوال کوم چې راکه هدانا سوا طریق هدانا نام مفعول اول ده سوا طریق مفعول ثانی ده او سوا طریق متعلق تی هدایت نه ګرځي ځکه هدایت خو ذوات سره تعلق لري مخصوصات سره لري سوا طریق برابر واله دا خو مخصوص نه ده دا خو معنا انتزاعی ده مې دا څنګه متعلق تی هدایت ته نو دا چې وای ای طریق المستوی سوا طریق په معنا طریق مستوی سره ده نو طریق مستوی سیده لار مستوی لار چاته وای ما لا انخفاض فی ولا ارتفاع چې کته برنی چې کته برئی دا مستوی نه مستوی دای چې نه کته نه برئی و چې مقصد باندې منطبق کی کته برا داسې نه یو دا مستوی ده
ابل استوا دا معنا ده استقامت معنا ده. استقامت چاته وای؟ استقامت معنا ده چې دا طریق مستوی هغه لاري چې دا وسیله للمقصودی په مختصره طریقې سره، چې مختصره طریقې سره مقصد ته رسی به دا طریق مستویم ده. دا طریق مستوی ده مستقیمه ده، ځکه هغه خط چې واصل بین نقطتین او مستقیمي نو دا اقرب الطرق، دا لنډه لارې مقصد ته. لکه ته دلته نقطې ولګوې، و نقطه یعنې دا نقطه او دا نقطه، دې منځ کې مختصر خط چې مقصد ته واصلي او مستقیم ده دا خط ته. کاږه واږه خطونه داسې نو او کاږه واږه خطونه مقصد ته واصل نه یقیني یوا بل مقصد ته واصل نه په مختصری طریقې. مختصری طریقې سره دا خط وګرځي، دا ترازی وکړه، دا ترازی مقصد ته، او دا خط لاند ده. نو خط مستقیم دی ته وایي چې دا واصل مقصود ته او منطبق په مقصود باندې یقیني تور په مختصری طریقې، په خلاف ته یو خطونه چې کاږه واږي هغه یو مقصد ته واصل کې دل پته نه لګي دا اوس مقصد ته صحیح رسی کنه رس دا کوک خط بل کرسی نو دا لنډه طریقه نه دا وګل بجې دا. نو ویل ای طریق المستوی نو یو ترکیب وک ترکیب دا وک چې سوا صفت ته طریق موصوف ته اضافت صفت موصوف ته دا صفت محمولی په موصوف او دلته حمل نه صحیح کیږي. نو جواب یې وکړ چې حمل ټیکو هغه دا ده چې ثواب په معنا د استوا واخلې، استوا په معنا د مستوی واخلې. نو بس طریق ذات ته مستوی ذات ته، نو حمل د ذات مال وصف په ذات، ځکه مستوی غلار ته وای هغه ذات ته وای چې د کې استوا استقامت دا ترکیب ټیک یو او ایک سوال نه جواب وکړه چې په متن واردو لکه ادانه سواد طریق دا متعلق کی هدایت نه ګرځي، دا معنا مصدری انتزاعي ده، دا متعلق کی هدایت چیرته ګرځي. نو د جواب وکړه چې سواد طریق په طریق مستوی سره ده، نو دا متعلق کی هدایت ګرځي، لکه طریقه مخصوصاتونه ده، طریق مستوی مخصوصاتونه ده، دا متعلق کی هدایت ګرځي. هغه جواب وکړه ترکیب ته اشاره وکړه ای طریق المستوی څنګه ترکیب ته چې اضافت سوا طریق ته اضافت صفت موصوف ته ده، اصل کې طریقه سوا ده به حمل نه ټکیږي صفت په موصوف یا ده بیا سوا به معنی الاستوا ده، استوا به معنی المستوی ده، نو طریق مستوی حمل ټیک. دا یو تفسیر شه د سواد طریق چې طریق مستوی ده. والصراط المستقیم دا بل تفسیر ده د سواد طریق چې سوا جواب د سوال نه، سوال خو غزور سوال ده چې لکه سواد طریق متعلق دی هدایت چیرته ګرځي، سوا خو برابر والی ته وایي، دا خو معنا انتزاعي ده، دا څنګه متعلق دی هدایت ګرځي؟ هدایت خو مخصوصات سره تعلق لري، دا خو انتزاعي شای ده، دا خو ته وینې نه به څنګه متعلق دی هدایت ګرځي. نو ته جواب وکړه چې والصراط المستقیم چې سواد طریق څه ده، دا په معنا د صراط مستقیم سره څنګه داسې چې سوا په معنا د استقامت سره ده، سوا چې ده دا په معنا د استقامت سره ده. اضافت طریق ته اضافت صفت ته موصوف ته طریق الاستقامه بیا حمل نه ټکیږي د استقامت په طریق، ځکه استقامت مصدر ده، طریق خو ذات ده، نو حمل دی وصف په ذات. نو بیا مونږ وایو چې استقامه به معنی المستقیم. نو دا دوم تفسیر وکړو چې هدانا سواد طریق صراط مستقیم څنګه به تفسیر ګرځي داسې چې لکه سواد طریق دا سوا په معنا دی استقامت سره ده، یو اضافت صفت موصوف ته ده طریق الاستقامه به اعتراض چې استقامت خو صفت نه ګرځي طریق پر طریق خو ذات ته استقامت خو وصف ته، نو دا وایي استقامت به معنی المستقیم. نو سواد طریق څه معنا طریق المستقیم
الصراط المستقیم سره صراط طریق ته کنه صراط مستقیم نو بس صراط مستقیم او ذات ته متعلق دی ہدایت ګرځي دا دوم تفسیر وشي ادوم تفسیر اولاد اول تفسیر نه چې طریق مستوی ده ځکه صراط مستقیم الدل علی المقصود دا په مقصد باندې ډېر زیات دلالت کوي څنګه مقصد باندې زیات دلالت کوي چې صراط مستقیم ته یقینا مقصد تر رسي بس طریق مستوی هم مقصد باندې داله خو دې کې لکه خفا ده صراط مستقیم کې هیڅ خفا نشته صراط مستقیم هغه خط مستقیم ته وای هغه ته یقینا مقصد تر رسي ځکه خط مستقیم اقرب الطرق دا لاندې لاري مقصد ته په مقصد باندې एकदम منتبه کی لاندې لاري د نور طرقونه چې منحلل کږي وږي لاري نو دا ادل علی المقصود صراط مستقیم مضبوط دلالت کوي په مقصد باندې ځکه صراط مستقیم یو خط مستقیم ته وای چې دا واصل بین النقطتين یعنی دا واصل مقصد ته مختصر طریقې سره یقینا منتبه کی په مقصد باندې یقینا منتبه کی او مختصر طریقې د نور خطوط نه چې کاغه واغی نو دا ادل علی المقصود په خلاف طریقې مستوی هغه مقصد باندې ټیک تا خلق خفا ده بکې څنګه ځکه خو تعبیر مستوی ده بیا به مستوی ترجمه په مستقیم کیا به پس په مقصد منطبق کیا برای راست مستوی نه ده منطبق په مقصد مستوی ترجمه په مستقیمو کې به طریقې مستقیم شو اوس په مقصد تدا تا رسي مختصر طریقې سره او یقینا مده مقصد ته رسي او دا به مختصر لاري بین نقطتين دو نقطو مت کې چې یو نقطه د مقصد ده ایو نقطه مبدا د حرکت ده هو سوای والمراد به نفس الامر عموما ولکان تخص بالاسلام دا وای د صراط مستقیم او طریق مستوی دې مراد څه ده دې مراد څه ده چې خدای پاک موږ ته هدایت وکړي د سواد طریق مستوی د صراط مستقیم چې په مقصد باندې یقیني تور سره منتبه کوي دا سلار چې په مقصد منتبه کوي شو مراد څه ده دا وایي مقصد دوه ترجمه دي یو مقصد معنا دا ده چې په مقصد منتبه کی دا صراط مستقیم یو مقصد معنا دا ده الشیء فی الواقع به د اعتبار د معتبر فرض فارض نه واقعي شي توای واقعي شي چې دا چې واقع کی به د فرض فارض اعتبار د معتبر نه دا ته مقصود واقعي وای نو دا معنا چې الله موږ ته صراط مستقیم وخی چې مقصد باندې دا منتبه کی دالی په مقصد څه شي یو شی واقعي چې دروغ نه واقعي شي کبه واقعي شي اسلامي یا غیر اسلامي نو که غیر اسلامي لکه منطق که اسلامي لکه علم کلام دواړه نفس الامر ده نفس الامر باندې شی فی الواقع دروغ نه دی حقیقت ته یا اسلام ده چې علم کلام ده یا منطق ته یا غیر اسلام ده چې منطق ته منطق خو اسلام نه ده اعلی ده هر چیرته استعمالېږي دا سه اعلی ده اسلام کی استعمال وایسه نحو کی استعمال وایسه قرآن کی استعمال وایسه اعلی ده کنه نو مراد صراط مستقیم نه یا نفس الامر عموما ان الشیء فی الواقع عموما عام من يكون اسلاما او غیر اسلامی یو منطق ته شامل علم کلام ته یا مراد نفس الامر یا مراد صراط مستقیم نه شی واقعی اسلامی چې واقع کی ای اسلام چې دا فقط علم کلام ده ځکه وای ول مراد به مراد په صراط مستقیم سره نفس الامر عموما شی فی الواقع ده چې شی واقعي وي دروغ نه عموما عام من يكون اسلام او غیر اسلامي ولکان تخصو بالاسلام اتا پرستا چې دا خاص کی اسلام سره نفس الامر نه مراد
هغه حقیقت واقعي ده چې عادي اسلام ترجمانی عادي اسلام علیه دي لکن الاول انصب په دې دوه کې کومه وخه ده اوله معنا چې عامه بس صراط مستقیم نمبر نفس الامری خبره بتاتا یا الله مونږ ته هدایت نفس الامریات وکي چې دروغجن نه یو چې دروغ نه وایو چې نفس الامری خبره سره کوي حقیقت سره وایي نو موږ ته ټول علوم کې مهارت راکې چې ان نفس الامر ده یعنی حقیقت واقعي ده یا اسلامي لکه علم کلام یا غیر اسلامي قرآني حدیثي د اسلام یا غن علوي نحو صرف وغيرها په دې ټولو کې موږ ته مهارت راکې ولکن الاول انسب عموم بهتر ده چې نفس الامر معنا وکي شی فی الواقع اسلامیان او غیر اسلامیان نو ټول علوم ته به دا شامل دي قرآن سنت ته شامل دي ادین علاوه نور ټول علوم ته شامل دي دا ټول نفس الامریات خیر واخله